بسم الله الرحمن الرحيم وابي بكر بن خزيمة وبالحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحة هي فيها. اور ان محدثین کی کتابوں میں جدیح محدثین پر کتابوں کی چاغو خپل جمع کردہ احادیث معنی شرط صحیح لګول دے لکه مخکې وې اغا محض د حدیث مندلو د دې صحت لپاره کافین دی لکه ابن خزیمه کتاب او دارنګ امام بخاری او مسلم رحمت الله علیه کتابون معنی لیکل شوی مستخرجات وغیرہ ابو عوانہ وغیرہ ذالک. او د دین علاوه صحیح ابن خزیمه او صحیح ابن خزینه او دارنګ چې د صحیح ابن حبان هغه درجه هغه په دې باندې معلومیږي چې هغه دا دی لکه ويكفي او کافی دی دا ویلو کنه کم دین دې لفظ ہو کا کتاب نے خزیمہ دا ابو بکر بن خزیمہ ابو بکر بن خزیمہ دا محمد بن اسحاق بن خزیمہ نشاپوری دے او دے 220 کے نشاپور کے وفات شوے دے او بل خبر دادا اور پسی ابو بکر میں وابالحسن الدارقطنی بین نمبر ابو الحسن دارقطنی دے جگہ امام الحافظ ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود نعمان بن دینار بن عبداللہ دارقطنی البغدادی دے پر 306 کی پیدا دے او بعد ہوئے 305 کی پیدا دے اول قرآن یاد کا وہ صغیر دے وڑکیو او بیات سما کر دے ابو اسحاق ابراہیم نا او دے ابو ذر احمد نا او باغندی نا او دن روایت ابن کرجی کئی اور علامہ ابن سعد جرجانی کئی وغیرہ ذالک. او دے وفات چکم دے لکا 380 کے دے 85 کے پا بغداد کی وفات تھی. معروفی قرخی تا قریب دے خخشو دے سیر عالم النبلاوی وابالخاص وغیرم دے غین علاوہ منصوصا علی صحته فیہا چاگین نصر آغل دے دے صحت فیہا پا آگئی کی. ولا یکفی کافین دا فی ذالک پدے کے مجرد کونی موجودن صرف موجود کی دل دے و حدیث پا کتاب دے ابی داود کی او کتاب ترمذی کی کتاب نسائی کی وسائر من او تمام هغه کتابونو کې جماعت جمشودی فی کتابه بین الصحیح وغیره په مابین د کتابونو صحیح و غیر کې دې کې صرف موجود کېدل چې دا کافی نه دی ښا ويكفي مجرد کونی دین علاوه کافی دی صرف کېدل موجود فی کتب من با کتابوں کې اشترط منهم الصحیح چې هغه شرط دی صحیح لګول دی چې چا دی صحیح دی شرط لګول دی نو مطلقاً وجود چې دی دغه چې دی بیا د صحت لپاره کافی دی فی ما جمعه چاغي کې هغه جمع کړی لکه کتاب د ابن خزیمه شو او دارنګ وکذا ما یوجد فی کتب المخرجه دارنګ هغه کتابونه چې هغه کې موجود شي لکه کتابونه مخرجه تخریج کړي شي په کتاب بخاری باندې کتاب مسلم باندې لکه کتاب د ابو عوانہ اسپرانی او دا چې دې کې چې صرف موجود شو نو دا د صحت لپاره چې دی یعنی کافی دی لکه کتاب د ابو بکر اسماعیلی شو دی کوم سر موجود کېدل کافی دی و کتاب بکر برقانی شو وغیرہ دین علاوہ من تتمت المحذوف چې هغه تتمه دی محذوفی یمخ یو محذوف روایت راغلی دی هغه تتمه وی نو هغه معنی هغه علما کار کړي نو لہذا په دې کې صرف موجود غو نشي کنه نو داوم چې دی لکه بیا کافی او زیادت شرح یا مطلب زیادت شرح وی فی کثیر من احادیث صحیح په ډیرو د احادیث صحیحینو کې نو اس په دې کې داسې مسله ده لکه نو دا چې دا موجود کې دی شي لکه او دا بیا صحیح خبروم ده لکه یعنی مطلب دا دی امام ابن خزیمه د ابن حبان موضوع دا چې خپل په کتابونو کې د احادیثونو جمع کوي چې دغه په نظم صحیح دي لیکن د دې حدیثونو سند او رجال باندې تحقیق نظر اچول چې د محدثینو په دې نتیجه رسیدلی چې په دې باندې من کار کړ دی چې د ټول احادیث اصطلاح اعتبار سره صحیح نه دي لکه او نیز د حضرات چې هغه صحت حکم لګول دي
د حدیث په شات او علت نه چې دی ویل دی چې دا حدیث چې شات نه دی محفوظ دی دی علتونه لکه کتاب د ابن خزیمه شو چې هغه تسوي المسند الصحيح المتصل بالنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقل یعنی سند متصل وي راوی د جرح نه پاک وي عادل وي او داسې روایتونه د سړي صحیح دي صحیح ابن خزیمه نو ظاهر دا چې دا تعریف د صحیح په مشهور تعریف نه الګ دی لکه اگر چې متقدمینو په نظریه باندې بالکل مطابق ته لیکن اما سقانی وي چې ابن خزیمه ډیر داسې حدیثونه دي چې هغه د درجه د حسن تندې رسیدلی چې جای کې هغه صحیح شي نو دا وجه شیخ عبد الله فتاح ابو غده متعدد دغه مثال نوم پیش کړ دی په هغه کتاب کې الاجوبه الفاضله او دغه په حاشیه کې نقل شوی دی لکه دا ثابت کړ دا چې ابن خزیمه روایت علی الاطلاق صحیح نه دي تاهم په دې کې شوبه نشي چې ابن خزیمه رحمت الله علیه چې احادیث تخریج نه بعد اگر چې په دې معنی چا نقد نه کړي انسخ الخبرو لیکن بیا وی بیا هغه په خپل کتوي چې لم يلتزم ابن خزیمه او ابن حبان فی کتابهما التزام ابن خزیمه او دارنګ ابن حبان نه کړي ان یخرج الصحیح الذي چې دو تخریج د حدیثو کې اجتماعات فيه شروط باقي جمع شروط التي ذکرها المؤلف چې هغه ذکر کړي مؤلف ابن صلاح ذکر دا دواړه داسو لانهما ممن لا يرى التفرق بين الصحيح والحسن ذکر چې دو حسن او صحیح کې فرق نه ګڼل لکه دو په اصطلاح یا صحیح دی یا ضعیف دی حسن د مامور به دا دوه مدرب شي بل عندهم دو په نسبت ان الحسن قسم من الصحيح چې دا حسن یو قسم د صحیح نه دی لا کسی دغه مد مقابل نه دی نو فاذا تقرر ذلك عرفت کله چې دا خبره تا ثابت شلا نو تاسو چې حکم د احادیث هغه چې په کتاب ابن خزیمه کې ابن حبان کې نو صلاحیت احتجاج باغ سره ځکه دا دایره د په مابین صحیح او د حسن کې معلوم یثر په بعد علت قادها سو پر چنوي ظاهر شوی په بازو کې علت قادها هغه علت چې هغه موزر دی و اما بهر حلاغه ان يكون مراد من يسمي حسين مراد هغه چې هغه د مسما کې صحیح نغه مطلب دا چې جماعت شروط المذکوره هغه شروط مذکوره جمع کړي په حد صحیح کې کداوی ټیکتا کني بیا دا خبره نشته لک نو دا خبره د دې نه څه کړه دای نقل کړل لکه چې ابن خزیمه ابن حبان بعد حدیثن مبارک چې دا کې با ابن خزیمه خو اگر چې هغه مطلب دا دی چې صحاح ما انکار کړ دې لکه التزام دی هغه کړ دې